ایوب علیہ السلام مبارک بیمار دی، دته بیبي چې دا په یو لار باندې روانه ده، شیطان اوس د ځانه حکیم جوړ کړی دی، ډاکټر یې د ځانه جوړ کړی دی او په لاره کې څادر غور کړی، دوايانې موایانې ورسره ډېر شی ورسره دي او دا خلک په راغونډ شوي دی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب راغلی دی خلکو له علاج کې، دا مریضان ور خلک راپامونه کړي، سم ګوبل جوړ دی. دا د ایوب علیه السلام بیبي چې کله راغله او هغه حالات یې ولیدل، نو هغه بیبي دې شیطان ته وایي زمونږ په کور کې هم یو مریض دی او چې ته راشې هغه له دوایي وکړي، هغه له د هغه معاینه وکړي، علاج وله وکړي. هغه شیطان او ډېر غټ کلاړي و دی چې په دې لاره کې دا ناست و، دا خلکو ته راغونډ شوي، دا ټول کار یې همدې ته جوړ کړی و چې یاره دا به چې ته په دې لاره باندې راشي او زه به د دې سره لاړ شم. هغه شیطان هغه ورته وایي ټیک دی، وایي زه به ځم او ستا د دې مریض علاج به کوم، خو صرف په یو شرط باندې به کوم، زما یو شرط دی. هغه نو دې خلکو نه پېژنو چې یاره دا شیطان لعین راغلی د ځان یې راته حکیم او ډاکټر جوړ کړی. هغې ورته ستا څه شرط دی؟ وایي شرط دا دی چې یاره که چېرې ستا دا مریض جوړ شو نو دا مریض به دا وایي چې یاره ما له تا شفا راکړه، زه تا جوړ کړم. وایي دې به دغه خبره کوي. نو دې ورته وایي چې زه صحیح ده چې څنګه شیطان یې غوره وي د ایوب علیه السلام خواته. اوس ایوب علیه السلام خو د خدای تعالی پیغمبر دی، د هغه سره اوسوک دوکې نشي کولی. اوس شیطان د ځان حکیم صاحب جوړ کړی دی او دا ګټې ګوټې د ځان سره راغستې. ډاکټر صاحب یې چې څنګه ایوب علیه السلام ته مخامخ شو، هغه ورته وایي زه لرې شه لعینه زه ستا نه علاج کومه. خپلې ښځې ته قار شو، بیبي ته وایي په تباهونو تباه شوي، دا خو په شیطان را په مخه کړی دی، دی چې ته ډاکټر دی. هغه او خپل بیبي ته غوسه شو په ټیم کې او وایي که زه خدای پاک جوړ کړم که نه تا په ما پسې شیطان یې نبي له علاج دا چې زه به تا سل ګزاره وام، وایي سل کوړۍ به دې وام. ایوب علیه السلام دا قسم وکړل. اوس ګوره چې کله ایوب علیه السلام مبارک جوړ شو، صحت وله خدای تعالی ورکړ، نو اوس سل کوړۍ سل دروي شو چې دې د خپله بیبي وایي نو دا خو وجلي. نو اوس ورته خدای تعالی د هغې دپاره یو طریقه ښایي، یو اسانه طریقه ورته ښایي چې یاره د ده بیبي هم به شي، د دوی زندګي په ارام او سهولت سره تېره شي. نو ده سل ګزاره یاد کړو چې سل ګزاره به دې زه وهمه. نو الله تعالی ورته اوس ورفرمایل قرآن مجید کې 30مه سپاره کې الله تعالی ورته فرمایل وخذ بیدک ضغثا. ای ایوب علیه السلام تا چې کوم قسم کړی دی اوس که دې ته بیبي نه وهي جو په قسم کې حادث کېږي، که بیبي دې وهي جو که مړه نه شي مطلب به شوي چې یاره د پاڅېدو نه به دې ایستي. نو که بالفرض هغې سره خپله زندګي غواړي نو داسې چل وکړه چې یو ګېډچکی راواله. ضغثا د دې علما فرمایي تفسیر جلالین د دې معنی لیکي هي خزمة من حشیش او قضبان. وایي دا ضغثا چې دی قرآن مجید چې دا کوم ټکی الله تعالی ذکر کړی دی ایوب علیه السلام ته، وایي دا هغې ګېډۍ ته ویلی کېږي چې یا د وچو ګیانه جوړي یا د لرګو نه، د وړوکو وړوکو لرګو نه، هغې ته ضغثا ویلی کېږي او دا تړلی شوي. نو ته دغه راواله او دا وله ټول په یو پیره راواچوه دا ګېډچکې. نو سل ګزار دې یاد کړي وو، نو ګوره کې دا نه شو لکه تا چې ورته سل ګزار راچولي. نو ګوره دا طریقه ورته چا ښودلې ده؟ دا ورته رب العزل ښودلې ده، الله تعالی ورته دا طریقه ښودلې ده او خپل پیغمبر ته یې ښودلې ده. او الله تعالی ورته وفرمایل چې کله تا دا کار وکړو نو ته به نه حادث کېږي په خپل قسم کې، ستا قسم به پوره شي. اوس په دې کې مذهب دار دی که یو سړي قسم وکړو چې زه به خپله ښځه شل ګزاره وامه مثال په طور باندې، اوس که دی هغه شل ګزاره وایي دا نه پوره مصیبت دی. دی به بیا دې شکل کې چې یو شل لښتې به راواخلي، نرۍ نرۍ لښتې دې راوالي، خیر دی هغې د غوټو ورکې ونې ترې پیره دی وله راواچوي. نو د امام شافعي او د امام ابو حنیفه رحمه الله دا مذهب دی چې دا سړی په خپل قسم کې بری شو دی حادث کېږي نه. نو دا کومه طریقه چې مونږ او تاسو ته علماء ښودلي، شریعت ښودلي ده د اسقاط مبارکي، د هغې هم دغه حکم دی چې یاره انسان دغه روپۍ یو راواخلي بل یې ورکړي. نو هم دغه روپۍ دي، یو روپۍ خو د هغه ټولو منځونو نه او د هغه ټولو نه چې دی داسې ډایرکټ ورکوي نو نه پوره کېږي، چې یو یې ورکړي هغه یې واپس دله ورکړي بل یې ورکړي بل په دې طریقې سره هغه بیا پوره کېږي. اوس پاتې شو دا خبره چې یاره په دې کې دا قرآن مجید ګرځول
دا خبره یا ساتي چې قرآن مجید ګرځول په دې کې لازمي خبره نه ده. قرآن مجید که به څوک وګرځي ډېره ښه خبره ده، که څوک ونه ګرځي قرآن مجید دا هم څه لازمي خبره نه ده. یو سړی وایي چې یاره زه پکې قرآن مجید نه ګرځوم، ته پکې قرآن مجید مه ګرځوه، هسې پسې وکړه، ښه خبره ده. که پسې نه کړو پسې کوم ستا مړی دی، زموږ سره هېڅ کار نشته دی، خو چې مونږ یې په خپل پسې کوو په هغې باندې بد رسم ووایه. اسلام پورې ملنډې مه کوه، اسلام پورې خندا مه کوه. دا شریعت دی، چا چې په دې پورې خندا کړې هغه خدای تعالی د ښې ورځې نه دی خاوند کړی. او د دې حوالې د علماء کرامو ذکر کړي دي. ستاسو د وړاندې زه د یو څو کتابونو حوالې د دې په باره کې ورکوم چې یاره انسان کله دا اسقاط حیله او دایره کوي، د دې په باره کې علما څه فرمایي. نو د ټول نه اول نمبر د مذهب حنفیه عظیمه فتاوی شامی په هغې دویم نمبر جلد کې باب قضاء الفوائد کې دا مسله داسې ذکر ده. که چېرې یو انسان وفات شي او په ده باندې منځونه ول، نو دی به د هغې کفاره ادا کوي په دې طریقې سره چې د دا روپۍ نه پوره کېږي، یو فقیر له به ورکړي، هغه به واپس نه له ورکړي، دوباره به بیا دغه یو له ورکړي. نو په دې طریقې سره به د ده دا منځونو دا کفاره ټوله ادا شي. فتاوی شامی دویم نمبر جلد باب قضاء الفوائد کې دغه رنګې فتاوی عالمگیریه په هغې کې هم دا ذکر دي. فرمایي اذا مات الرجل وعلیه صلاة فائتة، یو سړی مړ شو په ده باندې قضا منځونه دي، فاوصى بان تعطي کفارة صلاته، او ده وصیت وکړو په دې خبره باندې چې یاره زه به وفات کېږم او زما نه منځونه قضا شوي دي او زما نه منځونو کفاره به او فدیه به تاسو ورکوئ، کفاره به تاسو ورکوئ. نو یوطي لکل صلاة نصف صاع، د هر یو مونځ دپاره به نیم وږی چې ورکوي من بري د غنمونه، وللوتر د وترو دپاره به هم دغه شان نیم وږی ورکوي. ولصوم یوم کذلک، دغه رنګې د روژې دپاره هم من ثلث ماله، خو د مال د درېیمې حصې نه. ما چې تاسو په ابتدا کې وي چې دا به ورکوي، خو د مال د درېیمې حصې نه به ور ادا کوي، ځکه په نورو کې د وارثانو حصه ده، په هغې کې بیا د میت اختیار نشته. وإن لم يترك مالا، کچری دی میت مال او پیسې نه وي پرېښې، نو علامه عالمگیري صاحب څه فرمایي یستقرض ورثته نصف صاع ويدفع الى مسکین، وایي د هغه وارثان به راشي په ګاونډ کې د چا نه روپۍ راقرض او دا به یو فقیر له ورکړي. ثم يتصدق المسکین على بعض ورثته، بیا به دغه فقیر چې دی دغه روپۍ راواخلي او دغه وارثانو له به یې ورکړي د ثواب په نیت باندې، صدقې په نیت باندې، هدیې په نیت باندې. بیا به چې دی دا مال راواخلي، بیا به یې فقیر له ورکړي، دغه شان یې فقیر بیا له ورکړي. ثم حتی یتم لکل صلاة، بار بار به دا طریقه کوي چې د ټولو منځونو فدیه ادا شي. دا مسله فتاوی عالمگیریه دویم جلد باب قضاء الفوائد کې. دغه رنګې فتاوی بزاویه کې هم دا مسله ذکر ده او په هغې کې هم دغه مسله ذکر ده. که چېرې یو سړی هغه مال نه وي پرېښی، نو ده دپاره مستحب دا دی چې د خپل ګاونډ کې د چا نه قرض راوالي. خلاصة الفتاوی کې هم دا مسله ذکر ده. اول نمبر جلد دی صفحه نمبر 192 باندې هغه هم ټوله دغه طریقې ذکر کړې ده چې دغه فقیر له روپۍ ورکوي، واپس به یې ترې اخلي. دغه رنګې په بحر الرعیف کې شرح لکنز دقایق پای کوم په دویم نمبر جلد صفحه نمبر 160 باندې دا مسله ذکر ده. حیلہ اسقاط علامہ عبدالحی لکنوی دیوبندی هغه هم په خپله فتاوی لکنویه کې دا دیوبندي عالم دی، ده هم دا طریقه په دې ولې ده، دا طریقه په دې طریقې سره ښودلې کوم چې مونږ یې کوو. نو ګوره که یو سړی ځان ته دیوبندي وایي او بیا هم دې طریقې ته بد وایي، دی دا سره د خپل علماو نه دی خبر، د خپلو مشرانو نه دی خبر، د دین نه خبر نه دی، په دین نه خبرې کوي. هغه څه وایي علامه لکنوي صاحب وایي کچري وإن لم يترك مالا، کچري دې سړي مال نه وي پرېښی، فالحیلة، وایي حیله اسقاط به داسې کوي، هغه صراحتاً الفاظ استعمال کړي. فالحیلة ان یستقرض قریبه نصف صاع، وایي حیله اسقاط به داسې کوي چې دی به یو رشته دار به نیم وږی چې دی د چا نه راقرض کړي د غنمو، ويدفعه الى مسکین، فقیر له به ورکړي. ثم يتصدق المسکین علیه، بیا به دا فقیر واپس نه له ورکړي وارث ته، بیا به دا وارث بل فقیر له په دې طریقې سره حتی یتم تر دې پورې چې پوره شي د ټولو منځونو. ګوره دغه رنګې نورالعزا کې هم دې فتاوی رضویه کې علامه امام عشق محبت اعلی حضرت عظیم البرکت
امام الشام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمه الله عوام فتاوی رضویہ اتم نمبر جن کی صفحہ نمبر 165 باندې دا مسله دا ذکر کړی دا دغه نور هم ډیر کتابونه یهودا مصر استاد دوړان دي د فارسی کې کړی چې ډیر خلک دي چې د ډیر ځای په سپک نظر سره ګوري دا څنګه کول پکار ار کار شو علماء کرام کې دا هغه سره پاوی باندې خپل دلایل موجود دي بیا عامه سره د سره د حق نه جوړیږي چې دا پاسې په یو عالم باندې اعتراض وکړي چې یار دالي کومه طریقه جوړ کړي دین بس عقل نه مانی تو خپل عقل د دین تابع کې